نو تو ته به جواب کیوي الله یبدأ الخلق چې نه الله پیدایش کوي ثم يعيد به دوباره پیدایش کوي. دا جواب نبی صلی الله علیه وسلم تی ویل ته جواب ورکا قل الله يبدأ الخلق یا په طریقې د تلقین اے نبی دی مشرکانو ته جواب رقای چې د جواب کوي کنه او یا دا جواب بالکل واضح هر چاته معلومو چې دا جواب بکي سره اقرار د قسم ته په ضرورت نشته ده ته په خپل وایه بس دا غي د اقرار نه مخکې الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون نو کم طرف تړولای شي الله منی پیدایش هغه کوي بیره لګي نو کسانو سره شریکان کې قل هل من شرکائکم او توای اشتر استاسو په شریکانو کې مناغت څوکیا دی الحق چې هدایت حق تو کی استاسو په دې الہو کې استعداد شته د چاته د هدایت کولو په حق روان کی صحیح عقیده په صحیح نظریه څوک روان کی نو قلت ته جواب کې وایا الله يهدي للحق الله هدایت کې حق تا استاسو الہ نشي کوله هو سراش التفريق ستا الہ خو بل تفریدا پخپل هدایت کې الله ته محتاج دي نو بل ته به هدایت وکي او ته بیره لګي پاغه پسې لګېدل افمن يهدي اي هغه څوک چې رسول کوي الى الحق حق ته په حق رواني هدایت او توفیق دل درکې احق دا ډېر حقدار دی ان یتبع چې دا تابعداري دی وکړي چې په الوهیت کې چې هغه ته موږ الہ وایو هغه ته خپل رب وایو معبود دی هغه وګڼو امن یا هغه څوک حقدار دی چې دا عبادت کو الہ کو ته وایو لا یهدی سره لار په خپل نشي مندل لا یهدی معنی لا یهتدی خپل هدایت باندې نشي تللی بل تخلا لري خبره ده الا ان يهدى ان كاغت هدایت وکړي شي الله تعالی طرفنا استاد معبود الله ته خپل هدایت کې محتاج ده تا حقدار ده ک الله فما لكم كيف تحكمون څه دلیل استاسو د پاره د دینه پسم په شرک کولو كيف تحكمون تاسو څنګه فیصله کوئ لکه سوچو کوي کنه وما يتبع اكثرهم الا ظنا اوس دا بیان دی دا غي د دلیل سنشتا صرف بس ګمان په روان دی وما يتبع تابعدارین کوي اکثرهم اکثر د دې مشرکانو الا ظنا مگر په ګمان پسې الله سے چې څوک شریکان ګرځولي دي صرف په ځوان او په تخمین دی دلیل سنشته ځوانن تنکیر د پاره د تحقیر دی کمزور ګمان دی قویم نه دی ها اکثر ویل ولی بعض مشرکان هغه په پلار نیکه پسې روان دي ګمان هم نشته چې پلار نیکه به ته ویلي په هغې پسې ځي نه معنا شو او یاد اکثر نه مراد کافران دي اکثر خلق او دا غي په مقابل کې چې کوم مؤمنان دي هغه په دلیل پسې تا ویلي ما ویلي نه رحمت الله علیه پسې نه زی پلان کې دي سی ویلي پلان کې هغه سی ویلي کتاب کې دي سی دي نه په دلیل پسې چې مضبوط دلیل ان الظن لا يغني من الحق یقینا ګمان لا يغني من الحق شيئا نشي ثابت ولید حق نشي چې مبنا د دین په علم باندې ده او په ګمانونو باندې نه ده په ګمان بزيزي یقینا الله تعالی علیم پوی دی بما يفعلون پاس چې دی وی کوي کما اعمال کوي الله ته معلوم دی
وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله کله چې فارغ شو دلایل التوحید نه هو شروع کړله اثبات د نبوت کې ولی هغې مطالبه کړې وه ائت بقرآن غیر هذا وبدلو او دا قول د دې مقصد دا و چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی که نه الله ته جواب کوي وما كان هذا القرآن نه دی دا قرآن یفترا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله نه جوړ دې کړی شي من دون الله معنی ويكون من دون الله او د الله نه بغیر دي شي څوک دې جوړ کړي د الله نه بغیر څوک یې نشي جوړولی دا الله کلام دی ولكن تصديق الذي ولكن انزل لیکن دا قرآن نازل شوی دی تصدیق الذي بین یدیه د پاره تصدیق دا کتابونو چې دینه مخکې دي او تفصیل الکتاب او تفصیل له د پاره د کتاب الکتاب کې لپلام جنسی دی مخکینی کتابونه ته مراد دی یا کتاب نه مراد هغه احکام دي چې په قرآن کې الله کوم لیکلي دي ما كتب الله في القرآن من الاحکام هغه پوره وضاحت کړی دی دواړه معنی شوې لا ریب فیه من رب العالمین نشته شک شوبه په دې کې د طرف د رب العالمین نه دی ام یقولون افترا اوس دا تحدي ده آیا وای دا کافران چې دا قرآن دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی نو تو آیا راوړی یو صورت مثلی د قرآن په شان هم مثل په څه کې دی په صدق کې په ساعت کې بلاغت کې په صدق د اخبار د مغیباتو کې او ادعو او راو بلی من استطاعتم چې څونه ستاسو وسي د پاره د دې چې تاسو سره تعاون او مدد په دې کې وکړي که نه ومن دون الله الله نه بغیر الله نه بغیر چې نورم څونه وسي هغه راغواړئ که چېرته تاسو رښتوني یئ په دې خپله دعوه کې چېرې دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی خو مقابله یې وکړه که نه بل کذبوا اوس الله تعالی سبب ذکر کوي چې دې مشرکانو د هغې په وجه په قرآن رد کړی چې ګوره دوی په دې قرآن سوچ نه دی کړی که سوچ یې کړی وی به تکذیب نه کولی بل کذبوا بلکې دوی تکذیب کړی دی بما لم یحیطوا بعلمه په هغه څه چې نه دی راګیر کړی په خپل علم کې ځان یې پې نه دی پوه کړی په دې قرآن دا معنا شوه که نه مخکې هم تېر شو ده سورت اعراف کې اولما یاتهم تاویلو لم یحیطوا به معنا دا ده ځان یې پې پوه کړی نه دی سوچ یې پکې نه دی کړی هېڅ ته یې مخکې نه ویل چې نه منو اکثر کسان هم دقه شي که نه اهل حقو خبره نه اوري او یې نه منم ولما یاتهم او تر اوسې پورې نه دی راغلی دي ته تاویلو انجام د دې تکذیب چې ګوره د دې انجام څه دی عذاب دی ولما یاتهم تاویلو معنی ما یؤول الیه التکذیب چې هغه عذاب دی عذاب په لا نه دی راغلی نو په دې کې مقصد څه دی دمکي ورکول دي دیو ته په دې کفر باندې کذالک دغه شان تکذیب کړي وا کسانو چې دیونه مخکیو وګوره کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه شو انجام د ظالمانو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ذات تقسیم کوي دې مشرکانو ومنهم من يؤمن به بعضې په دې کافرانو کې هغه څوک دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن فی نفسه یؤمنو به فی نفسه او یعلم انه صدق وحق
ښه په دې زړه کې پوهېږي چې دا حق دی صدق دی ولکنه کذب مکابرا ولیکن د عناد او د ضد د وجې نه څه کوي انکار کوي یعنې ښه پوهېږي چې دا حق دی او منهم من لا یؤمن به او بعضې هغه څوک دي چې سره ایمان هم پرې نه راوړي پوهې تصدیق هم په زړه کې نه کوي او تکذیب یې کوي جهلا او تقلیدا دا یو معنا شوه دویمه بعضې دي هغه څوک دي یؤمن به فی المستقبل اوس یې پې تکذیب کړی دی خو آینده وخت کې به پې ایمان راوړي الله به له توفیق د ایمان ورکړي ډېر صحابه هم دقسې وو او بعضې داسې دي چې په مستقبل کې هم پې ایمان نه راوړي اوس هم پې تکذیب کړی بیا به هم دقسې وربک اعلم بالمفسدین ستا رب ښه پوهه دی په فسادګرو وان کذبوک برات او که دوی چېرته ستا تکذیب وکړي اے نبی فقل لی عملی نو تو وایه لی عملی زما دپاره خپل عمل دی چې هغه دعوت دی ولکم عملکم ستاسو دپاره خپل عمل دی چې هغه تکذیب دی تاسو خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم انتم بریون تاسو بری مما اعمل د هغه نه چې زه کوم وانا بری مما تعملون او زه بریم د هغه نه چې تاسو کوم عمل کوئ زما د هغې څه تعلق نشته ستاسو خپل عمل دی زما خپل عمل دی